والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سورة منافقون مصحف کی دا درش پیتم نمبر سورت دے او نزول کی دا یو سلات سلورم سورت دے نازل شوه دے پسا د حج نه او مخکیا د سورت مجادله نه. رابط د مخکی سره دا مخکیا سورت کی ترغیب و جہاد فی سبیل اللہ تا پدیا سورت کی ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا. مخکیا سورت کی طریقہ د دعوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام و پدی سورت کیا وائی تاسو باندې عمل ضروری دی او بی عمل لا زواجر ورکی. فاول کی احوال د یهودیانو پدې کې احوال د منافقانو دي. دا د صورت دا زجر کوي منافقین لرا. خلاصه صورت دا وا اولا رکو کې اتلسا قبائح دي د منافقانو او دارنګي ذکر د اصحاب العزت دی چې هغه الله او رسول الله مؤمنان دي. اذا جاءك المنافقون کلا چې راشي تا منافقان پیغمبره قال دی وی نشهد انک لرسول الله منګه گواہی ورکو په دې خبره چې خامخا ته د الله رسول والله يعلم الله تپتدا انک لرسوله چې ته د الله پیغمبر یا. دا خو الله ته پته ده چې ته د الله رسول یا. انک لرسول الله ته د الله نبی. والله یشهد الله گواہی ورکوي ان المنافقین یقینا منافقان لکاذبون دی دروغجن. نو د دیا تصدیق مکوه ولیا په خوله باندې ویا چې تا پیغمبر د الله او د دیا د نبوت اقرار نشت. دا یو قبات. دویم اتخذوا ایمانهم جنه نیولی دیا دیو قسمون خپل لرا جنه پرده او ډاله ډالې جوړ کړی دی د خلکو نه. دریم قبات دا دی فصدوا عن سبیل الله منکیا دی لرا د لارې د الله نه. اعرضوا وصرفوا المؤمنین عن حکم الله مخړه یا مؤمنان منع کړي دي د الله د لارې نه. څلورم قبات انهم ساء ما کانوا یقینا دویا سا ډېر بد دی ما کانوا یعملون هغه چې دی کم عمل کوي. ذالک دا د دې د وجې نه بانهم یقینا دی آمنوا ایمان راوړی دی ثم کفروا الله وی بیا کفر کړی دی. دای پینزم قبات دی فتوبیا علی قلوبهم مهر وهلی شوی دی د دوی په زړونو باندې فهم لا یفقهون لای دی نه پوهیږي. دیا ایمان نه پیژني. دا یوم قبات دی او دارنګه په خیر او شر باندې دی نه پوهیږي. اتم قبات دا دی ودا رایتم کلا چې توینې دی ولرا توجبو کا تعجب کې بغورځي تعالی را سامهم جسمونه د دیو د تنونه با ډیر برابریا خا چاق چمن بزیدار بیا.
وَإِن يَقُولُوا الله ویا کو د یا وینا کوي تسمع لقولهم نو نه هم قباط دا دی چې ته به اورې د دې خبرو لره کو خبرې کیا نو داسې خبرې کیا چې سړی وي غوږ مې ورته ایښی وي کأنهم خشب مسنده گویا چې دا لرګی دی اړم کړی شوی مراد ترې څه دی د خوشي کوټې وله هغه دی کأنهم خشب گویا چې دا لرګی دی مسنده اړم کړی شوی یحسبون کل صیحه دای اوم قباد دی ګمان کیا د هرې چغې په ځان باندې یحسبون کل صیحة علیهم ګمان کیا د هرې چغې علیهم په ځان باندې دولسم قبات دا دی هم العدو دا منافقان دشمنان دي د الله دا منافقان دشمنان دي د ځان فاحذرهم ځان وساته د دوی د دوستانې نه قاتلهم الله الله دې مړه کړي دی ولره انا یؤفکون دا کم طرف ته اوړولی شي دا د ایمان نه اولې اوړي او ایمان دی ولې نه راوړي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې ویلې شي دیو ته تعالوا راشئ یستغفر لکم الرسول چې بخښنه وغواړي تاسو لره پیغمبره لووا رؤوسهم ملای دی تاوویا سرونو لره دا دیارلسم قبات دی چې کله د الله او د الله رسول ته راوبلې نو دی باړه قویه سرونو لره لووا رؤوسهم مړه قویه تاوی سرونو لره ورأیتهم تبین دیو لرا یسدون چې دی با منع کیږي یا یسدون دی با اوړي د حق نه څوارلسم قبات دی وهم مستكبرون لای دی الوی کوونکي دي سواء علیهم برابر ده په دیو باندې استغفرت لهم او تا بخښنه وغواړي پیغمبره دیو لره ام لم تستغفر لهم او تا بخښنه غواړي دیو لره لا یغفر الله لهم هیڅ کله الله بخښنه نه کوي دیو ته ان الله یقینا الله تعالی لا یهدی القوم الفاسقین الله تعالی هدایت نه کوي قوم نافرمان ته شپاړسم قبات دی هم الذین دا خلق دی یقولون چې وای لا تنفقوا علی من عند رسول الله خرچه مه کویه په هغه چا باندې چې پخوا د پیغمبر کې دی پخوا د پیغمبر کې صحابه دی په دیو باندې خرچه مه کوئ ولې مه کوئ حتی ینفذو تر دې چې خواره بشي د خوانه دا د دیو غلط سوچ دی دیو باندې پابندیانې ولګوئ دیو لات سمه ورکوئ خرچه په دیو باندې مه کوئ حتی ینفذو دا به وتښتیا لاړ بشي خواره بشي د خوا د پیغمبر نه نو صحابه کرام خو څه ډوډو ویلی نه او نه د دې زمانې طالب و یعنې دا په ډوډو پسې راغلی دا په سبق پسې راغلی ابي هريره رضی الله عنه حدیث کې راځي بېهوشه به و او هغه به څو ورځې نارې به دا به یې نه ویله چې یاره ډوډۍ شته او کو نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به په ناره ګېډه ملګری ومه ځکه مې قرآن ډېر یاد کړو حدیث د پیغمبر مې ډېر یاد کړو ولله خزائن السماوات خاص الله دپاره اختیار د خزانو د الله دی والارض د ځمکې دی خاص الله دپاره اختیار د خزانو د اسمانونو او د ځمکې دی ولكن المنافقین لا يفقهون لیکن منافقان نه پوهیږي ولسم قبات دی یقولون وایلی رجعنا که موږ واپس شلو د غزوه تبوک نه یا د غزوه بني مصطلق نه الى المدینه خار تا خپلی مدینه تا لیخرجن الاعز منها الاذل نو خامخا به وباسي عزتمن منها د دین الاذل ذلیل لرا ځان ته عزتمند ویله ولې مالدار او صحابه کرامو ته ذلیل ویل موږ به دا صحابه دا به د مدینې نه وباسو که موږ واپس ولله العزة ولرسوله
او عزت د الله او د الله د رسول دی اختیار د عزت د الله سره دی ورکړی دی الله رسول لرا وللمؤمنین او مؤمنانو لرا ولكن المنافقین لا يعلمون اتلسم قبات داری چې منافقان الله وی نه پوهیږي یا ایها الذین آمنوا دا ترغیب ورکه انفاق ته ایمان والاو لا تلهکم اموالکم غافل نکیا تاسو لرا مالون استاسو ولا اولادکم او نه بچی استاسو ای د تجارت نه د ذکر د الله نام غافل نکیا دارنګیا بخلا د پکې پیدا نکی چې لا تنفقوا علی من عند رسول الله مال نه لګویا پاغه چا باندې چې د رسول الله سره دیا ولا اولادکم او نه بچی ساسان ذکر الله د الله د دین او د الله د یاد آشنا اسنی بستی ویا ذکر الله نه مراد جميع فرایض دي د غافل غورن کیا زها کو یاد پینځو منځونه نه دي چرته مال او بچی پاتې نکیا دارنګ مال دی پاتې نکی د حج او د زکات نه دا د قران نه ومن يفعل ذلك او چا چې وکړو دا کار فاولئک هم الخاسرون الله یادا خلق دی تاوانیان وانفقوا مما رزقناکم ملای ولګویا بعض دا غمال نه چې منګه درکړې دی تاسو لره من قبل لا مخکې یاتی احدکم الموت چې راشي یو ستاسو نه ته مرګ ويقول وای بار بیر بزما لولا خرتنی والد رسنک لما علاجن قریب نیټیا نږدې تا لږ به دی الله رسته کړی ویا بیا به مې الله مال لګولی ویا فاصدق وکم من الصالحین نو ما به صدقه کړی وی وکم من الصادقین واواکم من الصالحین او زبه شوی وی د نیکانو د ډلې نه خیراتونه به میم کړي وی مال به میم لګولی وی او دین به میم کړی وی ولا یؤخر الله او هیڅ کله نه رسته کوي الله تعالی نفسا یو بنده لره اذا جاء اجلها کله چې راشي نیټه د هغې د نفسه بنده نیټه راله د مرګه بیا نه رسته کېږي الله وی والله خبیر بما تعملون الله تعالی خبردار دی په هڅه باندې چې تاسو یې کوئ امتیازات د صورت داو ذکر ادا تلسو قباتونو د منافقانو او ذکر ادا صاحب سودا داغه اصحاب عزت چې الله او رسول پیغمبر دی او تزهیدا په دنیا بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سورة تغابن مصحف کې دا څلورا شپیتم نمبر سورت دی او نزول کې دا یو سلاتم نمبر سورت دی نازل شوی دی بس د سورت تحریم نا مخکې د سورت صفنا رابطه د مخکې سره دا اول کې ترغیب و انفاق فی سبیل الله ته په دې کې تفرید په دغه مسله باندې اول سورت کې اجمال د مسلې د توحید په دې کې تفصیل دی په دلایل اول کې ذکر د منافقانو په دې کې د دې منافقت دی دار سورت دا ترغیب الى اطاعت رسول ورکی و اثبات د مقاصد اربعو دی خلاصه سورت داوا سورت شروع کې دلایل عقلیه دي څلور بیا تخویف دنیوی دی زورن د منکرینو د رسالت لرا و اثبات د آخرت او صداقت د قران دی یسبح لله فاکی بیان یا خاص الله د پاره ما څوک په سماوات چې اسمانونو کې دي وما واسوکا فی الارض چې پزمکه دی له الملک دی الله لرا اختیار دی وله الحمد دی الله لرا حمدون دی
وهو على كل شيء قدير او دا الله تعالی پر سبانی قدرت لرونکی دی. هو الذي الله ذات خلقکم چې پیدا کړی وای تاسو، فمنکم العزن ساسنا کافر کافر دی، ومنکم العزن ساسنا مؤمن مؤمن دی. والله بما تعملون بصیر الله تعالی په سبانی چې تاسو کوي لیدونکی دی. دریم دلیل وای خلق السماوات لا پیدا کړی دی اسمانونه، والارض ازمکه لرا بالحق د پاره د حق د اظهار، وصورکم الله شکلونه در کړی تاسو لرا، فاسن صورکم الله خیس کړی دی شکلونه تاسو، ویلیه المصیر او د الله تګرځیدل دی، د الله تبا واپس شیا تاسو خستا صورتونه الله تاسو لدر کړی دی. یعلم دا څلورم دلیل الله پویږي ما په سبانی فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، والارض پزمکه کې ویعلم پویږي ما په سبانی تسرون چې تاسو پټوي و ما تولنون او هغه څه چې تاسو ښکارا کوي. والله علیم بذات الصدور الله تعالی پوی دی پرازونو د سینو باندې. الم یاتکم آیا نه دی راغلی تاسو لرا نبأ الذین خبر دا کسانو کفرو چې کفر کړی دی من قبل مخکې، فذاقوا وبال امرهم وی څکلا سزا د کار خپل، فذاقوا وبال امرهم نو وی څکلا سزا د کار خپل، ولو ملایده ولرا عذاب الیم عذاب د دردناک. ذلک لای د عذاب د دې د وجه نه دی بانه کانت تاتیم رسلهم یقیننا ودیا بیانو یقیننا کانت تاتیم راتلبا دی ولرا رسلهم استاجد دی و بالبینات واضح دلائل بیروڑل، فقالو دی ولا بشرون آیا یو انسان یهدوننا منگ تخودنکی یهدوننا منگ تلارخیگ، فکفرونو کفریوکو وتولو او مخی واړولو، واستغن الله بی پروايي ښکاره کړل الله تعالی د دوینا. والله غنی حمید الله تعالی بی پروا سایل شوی ذات. زعم الذین کفروا ان یبعثوا ګمان کوي الله ویاغه خلک چې کفر کړي الله یبعثوا چې هیڅ کله به راپورته نه کړی شي. قالوا بلا ولنا راپورته بکړی شي. قالوا تو پیغمبر بلا ولنا راپورته بکړی شي. وربیا پرب می دی قسمی لتبثن خامخا به راپورته کولی شئ تاسو، ثم لتنبؤن بیا به خامخا خبر در کولی شي بما پس عملتم چې تاسو کړي. وذلک علی الله یسیر او دا کارا په الله باندې آسان دی. دا دوباره راپورته کیدل دا دوباره راپورته کول د انسانانو دا په الله باندې آسانه ده ډیره. فآمنوا بالله صداقت در رسول ایمان روڑیا فالله و رسول پر رسول د الله، والنور الذي فاغرنا بانی انزلنا چې منګ را لېږلې دا د سره. والله بما تعملون خبیر الله تعالی په سبانی تاسو کوي خبردار دی. یوم یجمعکم پکم وردا چې را جمع بکی تاسو لرا لیوم الجمع ای پی یوم الجمع لام په معنی د فی دی فی یوم الجمع په ورځ د را جمع کولو باندې. ذالک یوم التغابن دا ورځ ده د نقصان ښکاره کېدلو، په دې کې به نقصانه د هر بنده ښکاره شي چې څه عمل دی کړی دی، نو د هر یو سړي نقصان به الله ښکاره کړي. تغابن دا د قیامت د ورځې یو نوم دی، غبن نه دی، په لغت کې نقصان ته ویلې کېږي. ذالک یوم التغابن دا ورځ د نقصان. وما یؤمن بالله چا چې ایمان راوړ په الله او یعمل صالح عمل وکړي نیکه، یکفر عنه لرې به کړي الله تعالی د ده نه سیئات بدحالۍ د ده، ویدخله ننه به باسي د لره جنات باغونو ته تجري چې روان به یا من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه ولې خالدین فیها همیشه به یا په دغه کې ابدا د همیشه دپاره. ذلک الفوز العظیم او دا د کامیابي لویه.
والذین لا یا کسان کفرو چې کفر یې کړی وکذبوا بآیاتنا او تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو اولئک اصحاب النار لای دا خلک اور والا دي خالدین فیها همیشه به یې په دې اور کې وبئس المصیر الله یې ډېر بد ځای د ګرځېدلو دی ما اصاب من مصیبه نه رسیږي هیڅ مصیبت الا باذن الله مگر په اراده د الله الا باذن الله فخذا د الله بعلم الله د الله په علم کې وما یؤمن بالله چا چې ایمان راوړ په الله یهدي قلبه الله به مضبوط کړي زړه د په ایمان باندې زړه به الله مضبوط کړي یهدي په معنی د یثبت باندې دی والله بكل شيء علیم الله په هر څه باندې پوهه دی واطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله واطیعوا الرسول او د رسول منئ فإن تولیتم ملائکو تاسو مخ واړاو فإنما على رسولنا البلاغ المبین یقینا را زمونږه په استازي باندې تبلیغ د ښکارا الله لا اله الا هو الله چې دې نشته دی بل معبود الا هو مگر یو الله دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون خاص په الله دې بر وسو کې مؤمنان تزهید په دنیا ور کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان من ازواجکم یقینا بعض د بیبیانو ساسونا و اولادکم او د بچو ساسونا عدو لکم ملای ګورا دا ساسو دشمنان دي فاحذروهم ملای ځان وساتئ د دینا ځان وساتئ د دینا دا آیت راغلی په بارا دا بن مالک جعی زاد المسیر ویا دارنګ ابو الله سمرقندی ویا دا مال والا بچو والا دا د غزا اراده وکړه نو اولاد یې چغې والی او بیبي هم دته چغې والی بزدا نرمی را لایسته شو وی تا منګه چاته پرېږدی دا مالونه دا ښځه چاته پرېږدی دا بچی ویل چاته پرېږدی الله ویا ایمان والا وګوره بعضې د بیبیانو نه او بعضې د بچو نه دا ستاسو دشمنان دي فاحذروهم ملای ځان تېنه وساتئ د یا تاسو لا رکاوټ جوړېږي په دین او کې دا بیبیا کله رکاوټ جوړ شي کله دا اولاد رکاوټ جوړ شي د دین د جهاد نه د مانع شي د جهاد یا کله کله امام قرطبي ویا کله کله بنده انسان چې ګناه کوي نو د وجې د اهله او د اولاد نه کوي ولې کله د حرام ارتکاب کې حرام روزي راوړي حرام مال ډېری ولې ډېری اولاد لو خزله الله ځان ته نه وساتئ وان تعفو الله ویا کو تاسو درگذر وکړو الله وی وان تعفو کو تاسو درگذر وکړو وتصفحو او مخم واړولو د سنا د دنیا نه الله وی مخ واړه وان تعفو الله ویا کو تاسو ځان بچ کړلو وان تعفو الله کو تاسو معافي وکړله د څه د خطا هغه یا کومه خطا کړې ده بس ورته معاف که پرېږده وه وتصفحو الله مخم واړو د دیو د څه نه د دیا د چل او د مکر او فریب نه وتغفروا الله ویا پردم پې راواچله تستتیرو په معنی دی وتغفروا بخنه م وکړله پردم پې راواچله فإن الله یقینا الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربانه دی انما اموالکم الله مالونه ستاسو و اولادکم او ستاسو بچي فتنه دا امتحان دی حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به یو سړی راوستلی شي د الله نبي ویا دته به ووایه دله به ته شامل نامه ورکړي دا به وایي الله زما عبادتونه څه شو الله به وایي اکل عیاله حسنا الله ویا خوړلي دي بچو بال بچ حسنا ته د دا حسنات د دانې که یا بال بچ خوړلي دي نو دې د وجې نه باندې سلف وایي العیال سوس الطاعات وی دا بال بچ دی وی دا د نیکو وی نه دي دا کله کله نیکی خوري دا فتنه جوړه شي
والله عنده د الله سره اجر عظیم اجر لوی دی فاتقوا الله د الله نه ویریږئ ما استطعتم څومره چې ستاسو طاقت وي واسمعوا واورئ واطیعوا تابعداري وکئ دومره ویره کوه الله ویه چې څومره د الله ویه زمانه طاقت کیږي دومره الله ویه ویره وکه واتقوا الله د الله نه ویریږئ ما استطعتم څومره چې طاقت وي څه مطلب یې دی مطلب یې دا دی چې الله د حدیث کې راځي واذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم د الله نبی ویا چې زه ته یو حکم وکم نو تاسو هغه حکم باندې عمل کوئ څومره چې ستاسو طاقت وي نو د وس مطابقه پار سړي باندې یا په دین باندې عمل کول پکاري چې څومره وس کیږي واسمعوا واورئ واطیعوا تابعداري وکئ وانفقوا ولګوئ مال لرا خیر لانفسکم دا به غوره یا ستاسو د نفسونو دپاره ومن یوق شح نفسه او څوک چې بچ وساتلی شو د بخل د نفس نه فاولئک دا خلک هم المفلحون دی دی کامیاب وان تقرضوا الله کو تاسو قرض ورکو الله لرا قرضا حسنا قرضا بلا لچ او ښایسته یضاعفه لکم دوچن به کیا تاسو لرا ویغفر لکم ما بکی تاسو ته الله ګناهونه والله شکور حلیم الله تعالی قبلون کې د عالم بردبار دی عالم الغیب پوی دی په پټو باندې والشهاده په ښکاره العزیز الحکیم الله زورور ذات دی هر کاری د حکمت نه ډک دی امتیازات د صورت دا ذکر د حسن صورت د انسانو حلف و قسم په اثبات د قیامت باندې دارنګیا نوما د قیامت یوم التغابن ذکر د فتنې د اولاد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء سورة طلاق مصحف کې دا 55 نمبر سورت دی او نزول کې دا 1 نمبر سورت دی نازل شوی دی پس د سورتي دا هر نام مخکې د سورتي بیاننا رابطه د مخکې سره دا مخکې سورت کې ترغیب و جهاد په دې سورت کې امور انتظامیه دی مخکې سورت کې وای انما اموالکم اولادکم فتنه الله ویا مالونه اولاد تاسو فتنه ده په دې سورت کې وای ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم بعضیا په دې کې ویا چې بعضې ګوره ستاسو د بیبیانو د اولاد نه دشمنان دي ستاسو دارنګه دا د صورت داوا بیان د امور انتظامیه و دی په دې کې دعوه د توحید خلاصه صورت داوا 15 امور انتظامیه دي بیا مقاصد سدي 4 څلور مقاصد ذکر کوي یا ایها النبی ای پیغمبر اذا طلقتم النساء کلا چې تاسو طلاق ورکوي اذا طلقتم النساء کلا چې تاسو طلاق ورکوي زنانه ولرا فطلقوهن نو طلاق ورکیا لعدتهن فعدت داغوی کی عدت کې ولا څورکا طلاق ورکا په عدت مراد د عدت نه څه دی یعنی په داسې وخت کې طلاق ورکا چې هغه عدت تیرولی شي نو مراد ته نه څه دی دا چې کله زنانه په طهر کې وه طهر یو پاکه وه او په هغه طهر کې د دې سره نزدېکته نه دی شوی نو په هغه کې طلاق ورکول دا سنت دی
او په بیماری کې یا زنانه لره طلاق ورکول دا بدعت دی چې په حالات د بیماری کې دا مبتلا ده او دې له طلاق ورکیه نو دا بدعت دی. ګوره یا ایها النبی اے پیغمبره اوایا امت ته دی اذا طلقتم النساء چې کله تاسو طلاق ورکوئ زنانه ولره فطلقوهن نو طلاق ورکوئ لعدتهن اے په عدت کې فی عدتهن واحسو واسو العده وشماریا عدت لرا عدتم وشماری یو په عدت کې طلاق ورکوئ او یو عدت څه کوي دا وشماری عدت وشماری. دریم واتقوا الله د الله نه ویریږئ ربکم چې رب دې ستاسو. اوس د تقوا پنځه پیدې ذکر کوي وروسته را روان دي. لا تخرجوهن من بیوتهن لا تخرجوهن الله ویا مو باسئ د زنانه ولره من بیوتهن د کورونو نه د کور نه دا زنانه مو باس ولا یخرجنا او نه د دیا په خپله باندې وځي ته به هم نه وباسي او دارنګې دی به هم نه وځي. هغه عدت چې کم تیری دا زنانه 3 بیماریه نو دا به د خاونده په کور کې تیری. ښه د خاوند طلاقه کړله نو دا به 3 بیماریه په دې باندې نکاح بنده ده کو بیماری وله راتله. 3 حیضه چې رال دا به د خاوند په کور کې وي کو بیماری وله نه راتلله نو 3 میاشتې به دا تیری. او کو چرته حامله وه په تن باندې اولادو نو بیا به وضع د حمل وضع د حمل به دا د دې دپاره عدت چې اولاد پیدا شو بس عدت ختم. دا بل خاونده اجازت دی بیدیت نه به تاسو باسئ الله ویا او نه به دی وځي الا مگر آیاتین بفاحشه الله ویا کو راتګې وکړو بحیایۍ ته مبینه په ښکاره باندې. عبدالله بن عباس وی او عبدالله بن مسعود الزنا بدکاری تینا وشوه نو بی او باسا سلی او باسا رجم دی کنه بی خو بی پا گٹو ولی قراتلی وکړلا په بیایا ښکاره باندې. وتلک حدود الله دا پولی دی د الله ومن یتعد حدود الله چا چې زیتی وکړو د پولو د الله نه فقد ظلم نفسه نو د ظلم وکړو د ځان سره. دا ظلم یا د ځان ځکه دی چې دی نفس ظلم وکړو د ظلم ګناه په ده باندې ده. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا لا تدری تا ته پته نشته لا تدری تا نه پوهېږې لعل الله شاید چې الله یحدث بعد ذلك پیدا کیا د دې نه وروسته امرا یو بل کار څه دی خو یو طلاق یې ورکړی نو دا چې د دې خاونده په کور کې یا عدت تیری نو دا به سویه ډول او سینګار به کیا کیدی شي دا خاوند ورته بې تمایله شي او بېرته ورته دا خاونده ښځه ووایي فاذا بلغن کله چې ورسېدلې دا زنانه اجلهن نیټې ته فامسکوهن بمعروف یا الله ویا ایسارې کیا دې ولره د شریعت مطابق ای بېرته ورته رجوع کا ښځه ورته ووایه او فارقوهن یا جدا کیا دې ولره بمعروف د شریعت مطابق. شریعت د ته څه ویه دا مطابق یې خوشې کا. واشهدو ذوی عدل الله ویا ګواهان ونیسئ د انصاف منکم ستاسو نه د انصاف ګواهان ونیسئ منصفه. واشهدو په څه کې ګواهان ونیسئ دا ګواهان ونیسئ په
دا کې ونیسئ دي ګواهانه دا په وخت درجو کې چې تو ته بیته ښځه او رجوع ته کې کنه نو ګوان ونیسه مستحبه ده چې بې لانجه نه ایمان سوی دا مستحبه ده او بعضې ویا چې دا رجوع چې ده دا ایجاب او قبول ته محتاجه نه ده او امام شافعي ویا چې ګواهان واجب دي چې وینیسي بیته ورته ښځه ویا واقیموا الشهادة لله او ودرویا گواهی لرا د الله د فارا کو چرته جګړه مګړه رااله دا حکم مشهود ته دی هلکه ګوره بیا به ګواهي کې چې ګواهي کې ناست ذلکم یوعظ به دا حکم دی تاسو ته وایم نصیحت پې کولی شي بی په دې باندې منع چاته کان یؤمن بالله چې ایمان لري په الله باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت ومن یتق الله څوک چې ویرېږي د الله نه اوله پیدا د تقوا ده دا یجعل له مخرجا نو الله به وباسي دې لره لاره د وتلو نجات به الله دله ورکړي د اور نه یا به دنیا کې الله دله اساني راولي ویرزقه روزي به وله ورکړي من حیثو د داسې ځای نه لا یحتسب لای ګمان به نه وي دا دویمه پیدا ده د تقوا یو به د الله لارې کولاو کې تقوا کوه بل به الله د داسې ځای نه له روزي درکوي چې ستا به ګمان نه وي او بن مالک اشجعي رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ای د الله پیغمبره آپ د فاقې او د ولږې شکایت وکوې څه نشته د الله نبی ورته وایي اتق الله د الله نه ویرېږه واصبر او صبر کوه او ډېره ځای ته دا کلمه ووایه چې لا حول ولا قوة الا بالله هغه دقه کار شروع کړلو نو او داغه بچی چې و دا بن مالک اشجعي دا دشمن نیولی و دشمن وی د الله پیغمبره د یو بچی و هم دشمن ونیو نو دشمن ته نه غافله شوی او چې څه ګړې بزې وي 4,000 بزې وي سې ټولې راوستې دشمن نیولی و پلار یې غریب و او د الله نبي ته ویا پیغمبره وایي دوا لاله وکړه د الله نبي ویل ایرېږه د الله نه تقوا اختیار کا او د لا حول ولا قوة الا بالله ذکر ډیر کوه یره د الله نه څه ده اتباع د سنت کوه بعض علما وایي د بدعتو نه ځان ساته الله به له روزي درکړي د داسې ځای نه چې ګمان دی نه ومن یتوکل علی الله یو چا چې بروسه وکړه په الله فهو حسبه نو د الله دله کافي دی ان لاکن الله تعالی بالغ امره الله پوره کوونکی دی د کار خپل قد جعل الله لكل شيء قدرا الله مقرر کړی دی د هر یو څه دپاره اندازه واللائي یئسن من المحیض واللائي یو هغه زنانه یئسن چې هغه آیس کی د آیس تذکره ګوره قرآن کې د بخلا شو بزرګه دا قرآن خو د قیامته پورې راغلی کتاب دی والله یا واغه زنانه یئسن چې هغه نا امیده شوي وي من المحیض د حیض نه د حیض نه نا امیده ده بیماري وله ناراضیه من نسائکم ستاسو د بیبیانو نه ده ان ارتبتم ملائکو تاسو شک کوئ ان ستاسو ده دلته دا شکه په معنی د یقین باندې دی ان ارتبتم کو ستاسو یقین ویه چې دی له بیماري ناراضیه یا خبره مشکل شوې ده ګڼه وړه شوې ده چې بیماري وله ناراضي شک هم دی او د راتګ هم دی نو فعدتهن لا ویا د دې عدت به 3 اشهر 3 میاشتې وي خاوند طلاق کړه نو دی له به 3 میاشتو پورې خاوند کول جایز نه دی او دا بیماری د څه د وجې نه ناراضي یا بوډۍ ده او یا بیخي وړه ده
او یا د دې څه وجې نه بیماره ده، رتقا ورته وایي دې ته رتقا فقه کتابونو کې. دا بنده د بیماریانو طلاق یې ورکړله 3 میاشتې دې صبر وکړه. واللائي او الله وایي هغه زنانه لم یحضن چې هغې له بیماري نه راضیه، چې بیماري وله نه راځي د وجې د ورکوټي والي نه یا د وجې د غټوالي نه. واولات الاحمال او الله وایي خاوندانې د حمل اجلهن د دې نیټه ان یضعن حملهن چې وزیږی حمل لره. دا چې اولاد یې پیدا شي بس ټیمې پوره شو. دا ګوره چې زنانه وه او د هغې خاوند مړ شو، نو په هغې باندې 4 میاشتې او 10 ورځې عدت دی. دا به د غم اظهار کوي. او کو چرته دا حامله وه اولاد یې په تن و، نو بیا ګوره 4 میاشتې او 10 ورځې نه دي، بیا دغه اولاد پیدا کېدل دي. چې د اولاد وزیږی نو بس دومره پورې ده چې خاوند یې په تخته پروتي، لا جنازم نه ده شوی او په کټ کې پروت دی او د دې اولاد پیدا شو، نو بس دا آزاده شو، عدت یې ختم. عبدالله بن مسعود وایي رضی الله تعالی عنه وایي کو څوک دا خبره کوي چې دا متوفا هغه زنانه چې د هغې نه خاوند مړ دی د دې عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی او دا حاملې لم دی او غیر حاملې لم دی، وایي زه ورسره مباهله کوم په دې مسله. دا وایي د هغه زنانه دپاره دی چې چاله حمل نه او چې حمل یې وي نو بیا به ګوره د دې نیټه دا وضع د حملي. او بعضې پکې دا وایي چې ابعد الاجلین بی ابعد الاجلین کو د وضع د حمل نیټه لرې وه نو حمل بی، او کو دلته حمل نږدې دی میاشت پسې اولاد پیدا شو نو بیا به 4 میاشتې او 10 ورځې تېروي، لیکن دا قول راجحه نه دی. ومن یتق الله څوک چې ویرېدو د الله نه. 3 پیدا د تقوا وی یجعل له من امره یسرا، نو الله به او ورکړي د لره ور به کړي الله تعالی د لره د کار د ده نه یسرا سانتیا، یا به وګرځي الله تعالی د ده د کار دپاره یسرا سانتیا. ذلک امر الله ګوره دا قانون دی د الله انزله الیکم دا یې رالیږلی دی تاسو ته. ومن یتق الله او څوک چې ویرېدو د الله نه نو 5مه پیدا دا ده یکفر عنه سیئاته لرې به کړي الله تعالی د ده نه بدحالۍ د ده. او 5مه پیدا دا ده ویعظم له اجره او الله به ورکړي دیو لره لوی اجره. اسکنوهن اوسویه دې زنانو طلاق شو ښځو لره من حیث سکنتم لای تاسو چې چېرته اوسېږئ. دا نه ده چې ښځه طلاق کې او زه په مخه دی ښه او د پلار کې رسخته وه لکه زموږ باجوړیان دا کوي لانجه وکړي طلاق واقع شي. نه لکه دا کومه نیټه چې ده دا یې 3 میاشتې دي یا یې وضع د حمل ده، دا خو به ستا کوي. الله یې ګوره تاسو به یې اوسویه په کوم ځای کې به یې اوسویه من حیث سکنتم تاسو چې چېرته اوسېږئ من وجودکم د طاقت الله ویا د طاقت مطابقه ستا چې څومره طاقت دی. دا نه ده چې طلاقه شوله اوس د باندې ټول کلی ودرئ چې زه خو یې بېګانه راپرېښي یومه او یا ویا چې یاره ډوډۍ نه راوړي دا نه راوړي. نه نه لا ویا وه چې څومره د طاقت وي هغومره کېدی ساته من وجودکم د طاقت ستاسو نه ولا تضاروهن الله ویا ضرر مه ورکوئ تاسو دې بیبیانو دې زنانو لره لتضیقوا علیهن چې تنګي وکئ په دی باندې. وان کن اولات حمل الله ویا کو دا خاوندانې وي د حمل
فانفقوا علیهن الله ویا خرچه پې نه وکئ طلاق دې ورکړل او دا په حالت د حمل کې ده نو الله ویا ګوره حتی یضعن حملهن عمره خرچه پې الله وی کوه تر دې پورې چې وزیږئ حمل لره حمل وزیږئ نو دا به ورکه یا خرچه به وله ورک نو اوس الله دماغ کې چې طلاق کې هغه د پلار کولیږي نو که اولاد هم پیدا کېږي خو هغه د پلار شرعاً مسئلې نشته قرآن باندې څوک عمل نه کوي نه په حدیثو باندې کوي د الله د پیغمبر څه ویلي الله څه ویلي هغې ته موږ غاړه نه لانجه ده لکه څه چلی وایي 100 طلاق یې ورکړي چې طلاقي شي بیا چېرته مولا ګوري داسې چې ماله اوس دا 100 یو کي نه لکه 100 یو کېږي عبدالله بن عباس له سړی راغلی ویل 100 طلاق مې ښځې له ورکړي دي ویل ښه دې کړي 3 ویل طلاق شولو او ویل دا 3 کم 100 دې د الله په کتاب پسې ټوقې کړي د هغې باندې الله خپل بدل والي نو اوس خو ګوري که نه بیا مذهب بدل کړي وایي یاره امام بونیفه هم پکې چا راوستی مالک پکې چا راوستی دی او دارنګې احمد بن حنبل پکې چا راوستی بخاري پکې چا راوستی مسلم پکې وایي چا راوستی دی دا وایي 3 یو دی 3 یو طلاق دی سلم وایي یو طلاق دی نو به چېرته ګوري نو بیا د هغه اډمه نه وه هغه چېرته چې طلاقه کړې وه یو کس مال یې راوړه څه نوم یې او دغه درې که مرداره د نوم یې مه نو هغه چې وه نو هغې له خاوند ورته وایي یو کس نه و سره ریکارډ ویډیو یې وه دا خاوند ورته وایي ته مې طلاقه کړې ته مې طلاق نوم هم وله یادوي پلانی پلانی ته مې طلاق کړې ته مې یار چې یو 3 ورځې وشولې دواړه بې د یو بل سره نستو ویل مولان چې وایي دا خو طلاق نه دي موږ چې دا طلاق به څه ته وایي دا به کومه مرغۍ پته یې نه لګي نو دا خلک یې نه طلاق کوي الله دې ورته خیر کړي دا یو مخکې زه یو ځای کې امام وم نو هلته دا یو کس بازار کې روان وم نو یو کس رامنډه کړله ما ته یې ویله لږ کار مې دی رسه ما نه پېژانده پردی علاقه وه ښکته ملک نو زه یې داسې سیټ ته کړم ما ته وایي دغه دی دا ما خو یې ښځه طلاقه کړې ده نو مل ښه دې کړي دي سپما یې راړی ښځې طلاق کړې ده زه څه وکړم نه ویله دغه دی که نه خبره ده نو مال څه خبره ده ویل دلته یو ګاونډي دی ویل هغه ته وامه چې ته یې واله بېرته ویل هله راک او چې څوک خبر نشي ویل دا به څنګه نو مال دا خو پسې ښه ګناه کې الله دې پویه دا خو که په دې نیت باندې نکاح وکړه چې تاله حلاله کړي د الله لعنت د باندې ورېږي او ډېر سخت حکم دی چا چې اوس نکاح وکړله په هغه هم د الله لعنت دی او چاله چې بېرته راواپس کړله بس مال ښځه چوټي کا بیا هغه غزي کې زه ومه یو کس نه مې تپوس وکړو امال چې څه چله لکه دی حضرت صاحب کړی د ښځه پرېښې وه طلاقه کړې وه بېرته څه لاره واروله کتې ده کو نه هغه یې ویلې چې مړه یو کس له لاړم ویل ویلې چې 100 طلاق مې ورکړي وو خو هغه ویل چې دا یو دی دا خو نه واقع کېږي نو د دې خلکو ما ته ویله د پښتنو طلاق نه واقع کېږي پته نه لګي دا فیصله به بیا هلته کوي نه الله ویه خرچه پې کوه فانفقوا علیهن خرچه پې کوه حتی یضعن حملهن فإن ارضعن کو ته ورکاو کو ته ورکول دې زنانو لکم ستاسو بچو لره نو فآتوهن اجورهن نه الله ویه ورکیا دې ولره اجورهن مزدوري د دیو تا خو طلاقه کړې که نه نو د طلاقو پورې په تا باندې څوک خرچه وه د عدته پورې اولاد پیدا شو اوس خو پردی شوه ښځه ختمه شو اوس بچی ستا دی ځکه نسب په پلار پسې ځي نو چې نسب په پلار پسې ځي نو بیا به دا زنانه وایي چې زه ولته ورکوم زمانه یې ولې وړي نو بس صحیح زنانه ولته ورکوي ته به وله مزدوري ورکوې 2000 روپۍ 3000 4 5000 چې څومره مناسب ستا دی ته څومره طاقت والی د هغه مطابقه د مور له وله مزدوري ورکوه خرچه وله ورکوه او نور خو د هغې مهر دی داسې نه چې هغه دې حصار کړی مهر خو مې ته ویلي و که نه چې طلاقه دې کړه
نو د هغې کم مهر دی سونا نو هغه ټوله د هغې رسي. باقي صورتونه دي چې راواده شوې وه خاوند ورسه میلاو شوی نو طلاقه شوه یو شپی دې ورسه کړي ټول مهر به وله ورکې. یو شپی چې د ککړي که نه یو راواده شوی وه او د خاوند سره یو شپه کړې وه سال یې طلاقه کړه نو چې کومه سونا او کم د هغې په دا کې دی واده کې د مهر په نوم باندې کم سامان شوی نو هغه سامان به واپس کوئ. و دا سامان مهر دی ته خاوند ایثار کو یا ته خواښې څه کاسه پتیله پټه کړې وه یا ته یې اور څه پیلی میلی پټه کړې وه یا بل چا خاوند ده نو دا د سور اور ایثار کړی دا به ورکې دا پردی حق دی. طلاق دې ورکړه او زنانه له سامان هم نه ورکړي دا ته ایثار نو دا به ورکې دا نه ده پکار. نه لایفاتو نه ورکیا اجورهن مزدوري د دې واعتمروا بینکم مشوره وکیا په خپل مابین کې بمعروف د شریعت مطابقه مشوره وکا یروې ته به ولته ورکې څو روپۍ باندې ښایي زما وس کې 15,000 مې شله زه دا زوی مې ساته صحیح نو داسې نه چې نوتکې وې او وړوکې سکونډې او یا وله امچوره ورکې چې استې مردار کړي چې مړ شي که نه ځکه چې زما تاسې هم نه پاتې کېږي راشه دا خو چې بالغه شي نو بیا اختیارمند دی که د مور کره راځي او که څه کوي د پلار کره ځي خو نسب یا په پلار پسې لګي ښه. وان تعثرتم که تاسو سختي کوئ الله ویا په یو بل باندې ښځه ویا پرشې کړی دی هغه ویا زه د هیزې بچي له تی نه ورکومه خاونه پې بړ کړی دی هغه ویا زه په تا باندې دی بچي له تی نه ورکوم نه لا ویا فسترضع له اخرى نو ونیسئ الله ویا دې لره د رضاعیه دایڼه اخرى بله ښځه وله ونیسه چې هغه وله څه ورکوي یا تی وله ورکوي. لینفق ذو ساعة الله ویلو ینفق ذو ساعة خرچه دی کیا پکار دا خاوند د مالداره یا من ساعته د خپلې پراقۍ نه ومن قدر علیه رزقه او په چا چې تنګ کړی شو رزق د ده روزي د ده فلینفق مما آتاه الله نو خرچ کوي دی الله ویا د هغه څه نه چې الله وله ورکړی دی. چې غریب یا نو د غریبۍ برابره په ده باندې څه کوه خرچه کوه او که مالدار یا نو بیا د مالداره یا خرچه کوه مطابقه. مما دا سناتا اولا چې الله ورکړی لا یکلف الله تکلیف نه ورکړي الله تعالی نفسا یو بنده لره یو بنده الله تکلیف نه ورکړي الا ما آتاها مگر د هغه مطابقه چې الله دله ورکړي وي د هغې مطابق تعالی څه درکوي الله تعالی تکلیف دله درکوي. سیجعل الله بعد عسر یسرا زر دی چې الله به پیدا کیا پس سختۍ نه اسانتیا لره. وکأی من قریه الله ویا ډیره د کلو والا عتت عن امر ربها نافرمانی کړې والا ویا د حکم در خپل ورسوله او د رسولانو فحاسبناها لای منګې محاسبه وکړله حسابا شدیده محاسبه ډیره سخته ونیول الله وی منګه دی ولره نو ډیره سخه حساب هم الله ویا د دې وکړو ګوره. وعذابناه لای منګه عذاب ورکه هغې لره عذابا نکره عذاب ناشنا فذاقت وبال امرها نو ویې څکلو دغه کلو والا سزا د کار خپل وکان عاقبت امرها خسرا او دی انجام د کار د دې خسرا تاوان ویې څکلو وبال امرها سزا د کار خپل د خپله کم کار دی کړی د هغې سزا یې وڅکله الله ویا وبال امرها وکان عاقبت امرها و انجام د کار د هغوی خسرا تاوان. اعد الله لهم الله تیار کړی دی ولره عذابا شدید عذاب سخت په آخرت کې
فاتقوا الله د الله نه ویریږئ یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل الذین دا اولو الالباب هغه خلق دی الله ویامنو چې ایمان یې راوړی دی قد انزل الله الیکم الله را لېږلی تاسو ته ذکر د نصیحت کتاب نو نصیحت ترې نه والی رسولا پیغمبر دی ارسل رسولا الله را لېږلی پیغمبر یتلو علیکم لولي په تاسو باندې آیات الله آیاتونه د الله مبیناتنا واضحه بیانونکي یا واضح کړی شوي لیخرج الذین چې راوباسي کسانو لره آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات عمل یې کړی نیکه من الظلمات د تیارونه الی النور رڼا د توحید ته ومن یؤمن بالله چا چې ایمان راوړ په الله ویعمل صالح عمل یې وکړو نیکه یدخلون به باسي الله جنات باغونو ته تجري چې روان به من تحتها الانهار لاندې د بنګلو د ونو د هغې نه ولي خالدین فی همیشه به یې په دغه ابدا د همیشه دپاره قد احسن الله له رزقا الله ښایسته کړی دی د لره په هغې کې رزق الله ولا رزقا په دې کې څه ورکړی دی ښایسته ورکړی دی ښایسته کړی دی الله تعالی رزق د لره الله الذي الله غزا دی خلق سبع سماوات پیدا کړي دي و اسمانونه و من الارض او د ځمکې نه مثلهن په شانته د اسمانونو ګوره څنګه چې و اسمانونه دي نو داسې و ځمکې دي کاب وی کاب چې په دویمه ځمکه کې هوا ده په درېیمه ځمکه کې د جهنم ګټې دي په څلورمه ځمکه کې قرتکاڼي د جهنم دي او په پنځمه کې د جهنم ماران دي او په شپږمه کې لړمان دي او په اومه کې ابلیس حضرت دی دا به هغې ته ځي جمهور علما وایي چې څنګه د اسمان لاندې باندې دی دقه رنګې ګوره د ځمکه لاندې باندې ده چې څنګه اسمان د لاندې باندې دی د یو اسمان نه د بله پورې 500 کاله فاصله د روات کې راځي دقه رنګې وایي ځمکه هم ده او بعضې وایي چې د نه مراد بری زمونه دي غټ غټ لیکن غوره قول دا دی چې د دې نه لاندې باندې طباقه الله وایي دا لاندې باندې دي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي وایي وی دا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمای ویا ای دا الله پیغمبر دا د الله نبی وته وی لاندې د یو اسمان د لاندې د یو ځمکې نه بله ځمکه ده د بلې د لاندې بله ځمکه ده او د یو ځمکې د فاصله د بلې پورې 500 کاله ده ماوردیم دا قول غوره کړی دی سراج المنیر ویا چې په دې باندې څه حدیث نشته چې په ځمکه کې حیوانات کوشته کنه او انسانان خو بس الله ویلي و ځمکې دي و اسمانونه دي بدايه نهایه کې ویا یتنازل الامر الله را لیږي حکم خپله بینهن د دې په منځ کې لتعلمو چې تاسو ته پته ولګي ان الله علی کل شیء قدیر الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی په هر څه باندې الله پوهیږي وان الله یقینا الله تعالی قد احاط بكل شیء علما ګیرې کړې ده پر یو شی باندې په اعتبار د علم سره امتیازات د صورت دا ذکر د طریقې د طلاق اقسام د عدت او مماثلت د اسمان او د ځمکې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك سورت تحریم مصحف کې دا 56 نمبر سورت دی او نزول کې دا 100 نمبر سورت دی نازل شوه دی پس د سورت حجرات نا او مخکې د سورت تغابن نا رابطه د مخکې سره دا دی مخکې سورت کې امور د معاشري په دې کې حقوق د معاشري دي
آل صورت کې ترغیب او اطاعت د رسول ته، په دې کې زورنه ده مخالفینو لره. آل صورت کې ذکر طلاق د آزاد ښځې، په دې کې ذکر د طلاق د وینځې دی. دا د صورت بیان د حقوق د زوجیت کوي. خلاصه صورت دا وه، صورت کې خطاب د پیغمبر ته. مقصد د خطاب دا دی چې تاسو به خلاف نه کوئ د رسول او د الله د رسول. ترغیب د الله او د رسول د الله ترغیب دی چې ځان بچ کړه د اور د جهنم نه. ترغیب دی توبې ته. دا قرنګیا قوانین د جهاد. یا ایها النبی ای پیغمبر لم تحرم ما احل الله، ولیا ته حرامي هغه څه لره چې الله حلال کړي دي تا لره. تبتغي مرضات ازواجک، تلټې پیغمبره خوشحالي د بیبیانو. والله غفور رحیم، الله تعالی بخونکی مهربانه دی. شان نزول داو د انس روایت دی رضی الله تعالی عنہ نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفصه رضی الله تعالی عنها چې دا د عمر لور وه، د هغې په نمبر په ورځ دا د هغې په کور کې د خپلې وینځې ماریا قبطیه سره پیغمبر علیه السلام نږدې شوی و. دغه وخت حفصه رضی الله تعالی عنها چې وه نو دا د پلار کتلې وه. بیا چې کله واپس راله او هغې ته د دې اندازه وشوه، نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویله چې تا زما د نمبره په ورځ زما په کور کې هغه کار کړی دی چې هغه تا د بلې ښځې سره نه دی کړی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته دا نه خوښیه، دا ستا نه ده خوښه چې زه به نوره د هغې خواله هېڅکله نه ورځم، د ماریه خواله. نو د وینځې کوروالی په ځان باندې حرام کو چې زه به نه ورځم. الله یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله. یو قول دا دی. دویم قول دا دی غوره چې نه مسله دا وه چې اصل کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د زینب رضی الله تعالی عنها کتو مازیګر، نو هلته به له هغې د ګبین شربت کا او پیغمبر علیه السلام د ګبینه شربت خوښ و. نو عادت شوی او توبه او د هغې خواته به د مازیګره لږ ساعت تیر کو او شربت به وڅکو بیا به راغلی. نو بن خوی بن ته ویلي که هغه د پیغمبر ولې نه. نو حفصې او عایشې رضی الله تعالی عنها ورته مشوره وکړه چې دا پیغمبر د دې زینب د کور نه په څه طریقه بندول غواړي چې بند یې کړو. نو یې داسې کار به وکړو چې دې پیغمبر ته به ووایو چې ستا چې کله رالی چې ستا د خولې نه د مغافیرو بیزي، او مغافیر یو بوټی و هغه به بدبوی کوله او د پیغمبر علیه السلام د بدبودار څیز سره نه لګېدله. د دې د وجې نه به یې کچه پیازه او کچه اوږم نه خوړله. او صحابه کرامو ته وی تاسو خورئ ځکه چې زه جرګه کومه د هغه چا سره چې تاسو یې نه کوئ. جبریل به راتو، ملائک به وله خواله راتل. نو هغې ته بیا د دې نه تکلیف، او چې کله جومات ته ځې نو بیا به نه کې مانځله ځې نو بیا دا شی نه مه خوره چې خواته دې چاته تکلیف نه. نو پیغمبر علیه السلام ته مشوره وکړه. نو ویل دا به ورته څوک ووایه. نو عایشه رضی الله تعالی عنها هوښیاره وه او حفصه رضی الله تعالی عنها ساده وه.
نو هغې دا حبسې ته وویله چې دا به ورته ته ووې چې رالی که نه ورته به ووې چې د خولې نه دې د مغافیر وبیځي وایي دا ټکی مې زوتولو پیغمبر په درشل را ننوت ما ورته غوټ د کوټې نه غږ کړی خو زه چې خوا ته را نږدې شلو نو ورته مې وویله چې ستا د خولې نه خو د مغافیر وبیځي وی د الله پیغمبر ویله چې دا خو ما د زینب په خوا کې د ګبین شربت څکلی او کیدای شي چې دا د ګبین مچۍ د مغافیرو په بوټي باندې ناسته یا او د هغې څه ګل ملې راوړی او هغه په ګبین کې د دقه ذایقه راغلی ده خو زه به څه چاته څه ونه وې او په ما باندې قسم یې وکړو چې زه به نور ګبین نه څکم هغه بېرته راله عایشې رضی الله تعالی عنها سره یې پنجه میلاو کړه ویل کار خو وشو بس ویل نور به نه ځي بند شو د هغې کره ویل څنګه بس ویل په ځان یې ګبین آرام کو قسم یې وکړو او خو به د شربت لتو نور خواسی نه ځي الله جبریل راولیږو یا ایها النبیو ای پیغمبره لم تحرمو ولې حرامې ما هغه څه لره احل الله لک چې الله حلال کړي دي تا لره دا په طریقې د قسم سره ښه نو دا ګناه نه ده چې یو سړی ووایه چې لکه قسم دی غوښه به نه خورم مه خوره او که دې وخوړه نو قسم کفاره به ورکې ځینې وخت کې سړی غصه کې قسم وکړي که ښځې سوران شي یا د بل چا سوران شي او وایي چې قسم دی بس نه خورم زه دې ته یمیني فور وایي فور دا فورا قسم دی دا په دقه ډوډۍ پسې خاص دی بس دقه ډوډۍ به نه خوري نوره بیا وروسته خوره خو نوره یې له وروسته راوړه بزرګه بیا ورته کښېنه خو که په روجمات کې دې ورسه لانجه وکړه او ودې ویل چې د نه لاړم او څادر دې په اوږه کړو او چې قسم دی نه یې خورمه نو دې ته یمیني فور وایي دا خاص دی په دقه دعوت پورې په دغه ډوډۍ پورې د هغې نه وروسته خوراک شي او که داسې دې ویلي چې نه غوښه به نه خورمه نو بس بیا که دې وخوړه د قسم کفاره دی ده او که دې ونه خوړه قسم دی په خپل ځای دی ګناه نه نو دلته د حرمت نه داسې نه ده ګوره چې حرام کړي دي په ځان یې منع کړي دي دا څیز حلالو په ځان یې منع کو تبتغي الله وایي ته لټې مرضات ازواجکه هغه خوشحالي د بیبیانو ولې بیبیانې څه کړلې خوشحاله شوې که والله غفور رحیم الله بخونکی مهربانه دی قد فرض الله لکم یقینا مقرر کړی دی الله تعالی تاسو لره تحلت ایمانکم کولاول د قسمونو ستاسو بس قسم کولاو که کفاره ورکه او قسم کولاو که والله مولاکم الله تعالی دوست دی ستاسو وهو العلیم الحکیم او الله تعالی زور پویه ذات او حکمت والا دی حدیث کې راځي چې یو سړی قسم وکړي او بیا په دې قسم نه غوره کار مندلی دی لکه مثال چې تا قسم وکړو چې د پلاني سبا خبرې نه کوم نو دا خبرې کول افضل دی او بندول څه دي ګناه نو د الله پیغمبر وایي دا قسم دې مات که کفاره ورکړه دا خبرې شروع که چې ښه درته څه ښکاره شو که نه صحیح ده نو قسم به ماتې او کفاره به د قسم ورکې بیا په دې کې اختلاف دی چې آیا لاول قسم مات کو او که اول کفاره ورکو نو شوافع وایه چې اول کفاره هم شي ورکولی او وروسته هم شي امام ابو حنیفه وایي چې نه قسم مات کا کار وکړه د هغه نه وروسته کفاره ادا که نه لاول به کفاره نه ورکې وروسته به کفاره ورکې واذ اسر النبی او کله چې پټه وکړه پیغمبر علیه السلام الی بعض ازواجه بعضې بیبیانو خپلو ته حدیثه خبره دای چاته وکړه دای حبسې ته ویل چې چاته مه ووه او مسله دا ده چې به زه به ګبین شربت نور نه څکمه اول ته به نه ځمه او که چېرته بل روایت ولګېد نو دای حبسې ته ویله چې زه به د ماریا
قبطیه خواله نور نه ځمه خو چاته څه مه ووایه. د وینځې یا نږدېکت یې به ځان حرام کړی و. وایدا سر النبي کله چې پټه وکړله پیغمبر علیه السلام بعضې بیبیانو ته حدیثه خبره، فلما نبأت به پس هر کله چې خبر ورکړو حفصې عایشې لره، حفصې رضی الله تعالی عنها ویله عایشې ته ویل کار وشو، نو خبر ورکړو حفصې عایشې لره د دې واظهره الله علیه، او الله تعالی ښکاره کوله دا خبره په ژبه د جبریل. پیغمبر ته څه کوله؟ دا ښکاره کوله. واظهره الله، او الله تعالی ښکاره کوله دا خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په ژبه د جبریل. عرف بعده وعرض عن بعض، نو دارنګه عرف بعضه نو خودنه وکړه پیغمبر علیه السلام د بعضی و عرض عن بعض، نو د بعضی نه مخ واړولو. او خودله پیغمبر علیه السلام داغي خبرې نه بعضی او د بعضی نه مخ واړولو. فلما نبأ به، هر کله چې پیغمبر علیه السلام خبر ورکو د دې خبرې حفصې لره چې دا خو تاسو مشوره کړې وه، نو قالت هغې ورته ویله من انبأک هذا، ویل دا تاله وی چا خبر درکړلو؟ قال ویل پیغمبر علیه السلام نبأنی العلیم الخبیر، ماله خو خبر راکو هغه پوه یو خبردار ذاته. ان تتوبه، دا اوس خطابات دي دواړه حفصې رضی الله تعالی عنها او عایشې رضی الله تعالی عنها ته. ان تتوبه کې چرته توبه وباسئ تاسو دواړه الی الله الله ته، فقد صغت قلوبکما، نو یقینا مایله شوي دي زړونه ستاسو، زړونه هم ګوره مایله شوي دي خفګان د پیغمبر ته، پیغمبر هم خفه کړی ګناه ته، زړونه ما مایله شوي دي تحریم د ماهریې ته، ماریې حرامه کړې ده. وان تظاهر علیه، او کو چرتا تعاون وکي د یو بل سره خلاف د دې پیغمبر، نو فإن الله هو مولاه، نو الله د پیغمبر دوست دی، و جبریل او جبریل. خو تاسو د یو بل سره تعاون وکیا. وان تظاهر علیه، چې چرتا تاسو د یو بل سره مدد وکیا علیه خلاف د دې پیغمبر، نو فإن الله، یقینا الله تعالی هو مولاه مددگار د ده، و جبریل او جبریل علیه السلام، و صالح المؤمنین او نیکان مؤمنان، والملائکه او ملائکه بعد ذلك د دین رسا ظهیر مددگار دیا. عسى ربه، نزدې ده چې رب د پیغمبر به، عسى ربه نزدې ده ربو چې رب د دې پیغمبر به، ان طلقکنا، کو طلاق یې درکړله تاسو لره دې پیغمبر، دا بیبیانې طلاق یې کړلې، نو نزدې ده ان طلقکنا، کو چرته تاسو له طلاق درکړله، ایو بدله، بدل کې به ورکړي دته ازواجن بیبیانې، خیرا منکنا، چا به غوره ستاسو نه، مسلماتنا، ابا مسلمانانی وی، مؤمناتن ایمان لرون کی بی، قانتاتن تابداری کون کی بی، تائباتن توبیستون کی بی، عابداتن بندگی کون کی بی، سائحاتن روجنیون کی بی، ثیباتن و ابکارا کونڈی بوی، و ابکارا او جینا کئی پیغلی. دا باور کیا یا ایوہ الذین آمنوا، ایمان والاو، قو انفسکما، بچ کیا اخپلا زانونو لرا، و اهلیکم او اخپلا کور والاو لرا، نارا دورنا، خپل زانونه بچ کی گناهونه پخپلا مکوی، و علیکم اخپلا اهلم بچ کی غیتا، واز و نصیحت کوی،
وقودها الناس چې خشا کې دی خلک والحجاره او ګټې علیها ملائکه په دغه اور باندې ملائک دي غلاظ شداد چې هغه سخته خوی والا دي ډېره سختې خوی والا دي. ګوره دا ملائکه چې کم مقرر دي په دې جهنم په اور باندې غلاظ شداد سخته طبیعت والا شداد طاقت ور دي لا یعصون الله دینا فرمانی نه کوي د الله ما دا څه امرهم چې الله ته حکم کړی دی د هغې نه فرمانی نه کوي ویفعلون او دی کوي ما څه لاره یؤمرون چې دیو ته حکم شوی دی. یا ایها الذین کفروا ای کسانو چې کفرم کړی دی لا تعتذروا الیوم باندې مه کوئ نن ورځ انما تجزون یقینا بدله درکولی شي ما دا څه کنتم تعملون چې تاسو کول. یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو توبو الی الله توبه وباسئ الله ته توبة نصوحا توبه د اخلاص نه ډکه. دلته نصوحا معنی خلوصه داسې توبه وباسه چې د اخلاص نه ډکه وي. امام قرطبي وی سهل بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ د توبې څلور شرایط ذکر کړل چې دا خالصه توبه یو الاستغفار باللسان په ژبه استغفار کول ګناه د نه شوې ده استغفر الله استغفر الله او دارنګې سید الاستغفار ووا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا سید الاستغفار دی. دا چې وایي سړی اوده کېږي او یو ځل یې ووایه نو د دریاب د زږ عمره ګناهونه به الله معاف کړي خو د دریاب د زږ عمره ګناهونه یې نو یو په ژبه استغفار. دویم الترک بالعزا ای ګناه په اندامونو باندې پرېږدوه په لاس کې ګناه کې په سترګو کې په غوږونو په ځا پرېږدوه. درېیمه قصد القلب دارنګه په زړه کې قصد وکړه چې د آینده کې دا یوه غلطي شوې ده خو بیا خو به نه کومه. او داسې راواله څلورم الهجران عن اصحاب الضلاله چې کومه کسان ګمراهان دي او ملګري دي ګناهګاران دي نو د هغې مجلس کې به نور نه کښېني هغه نه به پاڅي نو دې ته توبة نصوحا ویه دا غوره توبه ده. ایمان والا توبه وباسئ الله ته توبة نصوحا توبه الله ویه د اخلاص نه ډکه. عسی ربکم نږدې دی چې ستاسو رب به یکفر عنکم لرې به کړي ستاسو نه سیئاتکم ګناهونه ستاسو ویدخلکم او ننه به باسي تاسو لره جناتین باغونو ته تجري چې روان به یا من تحت الانهار لاندې د هغې نه ولي. یوم لا یخزي الله په کومه ورځ چې الله به نه شرموي نبي پیغمبر لره والذین واکسان لره آمنوا معه چې ایمان یې راوړی دی د ده سره مؤمن به م الله نه شرموي او نه به الله پیغمبره. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د پاره ډېرې دواګانې وکړلې او بار بار به یې کولې نو ډېره تضرع یې وکړه نو الله وحی وکړه پیغمبر ته چې ان شئت جعلتو حسابهما الیک خو ته غواړې پیغمبرانو زه به دا حساب تا ته حواله کړمه د امت سره حساب الله وی ته وکړه نو د الله نبی ویله یا ربي انت ارحم بهم یا الله وی ته ډېر رحم کوونکی یا په دې وباندې نو الله ویله اذا لا اخذیک فیهم نو په دغه وخت کې به زه تا نه شرمومه پیغمبره په باره د دې امت کې د دې امت په باره کې به تا نه شرمومه. نورهم الله ویایي رڼا د ایمانه د دیو به یسعی منډې ویي بین ایدیهم مخې د دیو ته و بایمانهم او ښي طرف د دیو ته یقولون وایي به ربنا ای زمونږ ربه اتمم لنا نورنا
پورا که یا الله زمنګ رڼا وغفر لنا او بخنه راته وکړه انک علی کل شیء قدیر یا الله ته په هر څه باندې قدرت لرونکی یا ایها النبی پیغمبره جاهد الکفار وجنګېږه د کافرو سره په توره باندې والمنافقین او د منافقانو سره په ژبه باندې منافقان به نه وجنه ولې بیا به خلک وایي خپل ملګري مړه کړله عمر اجازت وغوښتلو رضی الله عنه وی د الله رسول اجازت نه لره د دې منافقانو دا سرونه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویه نه وی دې وخت کې به اوس خلک ویه پروپیګنډه به وکړي چې دا خو خپل ملګرو باندې راولګېد دا پرېږده وه نو بیا چې کله حذیفه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار و نو پیغمبر علیه السلام ته د منافقانو نومونه ښودلي مدینه کې پلانې 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 دا منافق نو چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو نو روایت کې راځي حذیفه راوس عمر رضی الله تعالی عنه وی دا راته ووایه چې زه خو به په منافقانو کې نه یم دا د صحابهو تواضع ده دا د ایمان نښه ده چې سړی خپل عمل ته کم وایي چې زه ګناهګار یم او زما عملي څه نه دی داسې نه چې دوه رکعته مونځ نه یې کړی او بس بیا دې د میږي په شان اسمان ته خپې چوتې کړي چې ما ټینګ کړی دی نه دا دی دا عبادت کوه او دا فکر کوه چې د ړانده د لاس غرګی دی چې قبول به یې که لا نه به څه به کېږي او څه به نه کېږي لکه پټه معامله ده هېڅ پته یې نه لګي نو وی زه خو منافقانو کې نه یم نو هغه ویل الله اکبر ویل ته منافق یې ته منافق کېدلی شي نو بیا ورته ویله وی د فتنو په باره کې خبر راکړه فتنې هغه ویله فتنو او ستا په منځ کې دروازه ده چې دا دروازه قائمه نو فتنې نشي راتلی چې دا دروازه ختمه شوه فتنې به راځي نو عمر ورته ویه وی دا دروازه دا به وی کولاویږي او که ماتیږي به اول دا دروازه به ماته شي نو عمر ورته ویل اذن لا یغلق بیا به بندم نه کوي بنده به هم نشي بس لاړ صحابي تپوس وکړو وی دا تاسو کومه ژبه ویله چې فتنې په باره کې تپوس کوه عمر او ته وی چې یوه دروازه ده نو هغه ویله دا دروازه عمر پیژانده ویل او که نه دا دروازه ویل د فتنو او د مسلمانانو په مابین کې دا عمر دی چې عمر ژوندی نو فتنه سر نشي چوتولی ځکه چا ګوتې نشوې والی منافقانو چې د یو خبرې یو لوي سو د بل بل او یهودیان او یا دا نه نه هغه خو به چې ته خبر شو اخرت ته بیلیږو نو وی ستا او د دې فتنو په مابین کې دروازه وه نو ویل ښه ده عمر دا دروازه پیژاندله وی او که نه وی دا دروازه یې پیژاندله وی دا دروازه څه وه ویل دا عمر نو ویل ده تپوس وکړو چې دا دروازه به کولاوی او که دا به ماتیږي ویل دا به ماتیږي یعنې مطلب یې دا چې ما به څوک شهید کوي او که زه په خپل مرګ مرم نو ویل ته به ماتیږي دا به شهید کېږي نو بیا به نو چې کله عمر وفات شلو نو بس بیا د سیلاب د فتنو شروع شو عبدالله بن سبا یهودي و صحابه کرام مابین کې چې اختلاف پیدا شوی دا د یهودیانو پیدا کړی الله یا ایها النبیو ای پیغمبره جاهد الکفار و جنګېږه د کافرانو سره والمنافقین او د منافقانو سره واغلظ علیهم لای سختي پې نه وکړه ومأواهم الله ځای د دی و جهنم و جهنم دی و بئس المصیر او ډېر بد ځای دی د ګرځېدلو ضرب الله مثلا الله بیان کړی دی یو مثال دا مثال څه لره دی ابو اللیث ویا دا مثال دی دپاره د تحذیر د عایشې او د حفصې هغه ویریا په دې باندې او دا قانوني اول دی ضرب الله قانون اول څه دی اشاره د دې خبرې ته چې قرابت او خپلولي ګوره پیدا نه ورکوي چې عمل دی خراب و نو که تا د پیغمبر بیبي مې خو که ستا عمل خراب شو ګوره نو د پیغمبري او رشته داري تاله پیدا نه درکوي
ضرب الله مثلا الله بیان کړی دی یو مثال للذین دا کسانو کفرو چې کفر کړی دی امرأة نوح بیبیا د نوح علیه السلام وا چې نوم یې واعله وه و امرأة لوط او بیبیا د لوط علیه السلام وا چې نوم یې واهله وه کانت تحت عبدین وی دا دواړه په نکاح زمونږه د دوو بندګانو کې من عبادنا زمونږ د بندګانو نه صالحین چې هغه دواړه نیکان بندګانو فخانتاهما هغو دواړو خیانت وکړو د دې نیکانو بندګانو سره ایمان یې رانه وړلو نو فلم یغنی عنهما نو فایده ورنه کړه دې دواړو عنهما د دې دواړو نه من الله د عذاب د الله نه شیئا څه څیزه نو ګوره په هغې باندې د کاڼو باران وشو نو د لوط علیه السلام بیبي پکې پاتې شو او سیلاب چې د نوح علیه السلام قوم مړله نو هغې د نوح علیه السلام بیبي پاتې شوه نو ګوره کو خیانت د پیغمبر سره کویه نو د پیغمبر ګوره رشته داري تاسو له پیدا نه درکیه وقیل وویلی شوه وقیل ادخل النار وویلی شو چې ننوځئ اور ته بعضې ویه چې دا ابن کثیر ویه وی دا دلالت کیا په څه باندې دا دلالت کیا په برزخ په ژوند باندې چې کله دا مړې شولې نو د دې ارواحو ته وویلی شوه چې ننوځئ اور ته ما داخلین سره د داخلېدونکو وضرب الله مثلا دویم قانون دا اوس ترغیب دی صبر ته ای خیر دی مصایب او تکلیفونه ده ته ورسېدله نو دا مثال دی د عایشې او د حفصې امام قرطبي وایي وضرب الله الله بیان کړی دی مثلا یو مثال للذین دا کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی امرأة فرعون چې ښځه د فرعون وه اذ قالت ربي ابن لي کله چې ویله ربه زما ماله جوړه که عندکه په خپله خوا کې بیتنا کوره فی الجنه په جنت کې د دې نوم آسیا وه او دې چې اسلام راوړلو او دا کله فرعون د دې نه خبر شو نو لاس او خپې وله وتړل او په لاس او خپو یې وله میخونه ووال او بیا به په لاس او خپو یې وله څه وواله میخونه ووال او بیا به دې خاندله نو فرعون به ویله وی تاسو تعجب نه کوئ وی دا لیونۍ ده نو آیا په وخت د زنکدن کې به ویل اذ قالت وی ویلا ربی بنی لی ربا جوړه که ما لره عندکه په خوا خپل کې بیتن کور فی الجنه په جنت ونجنی او ما خلاصه که من فرعون او د فرعون و عملیه او د د عمل نه چې کفر دی یا د عمل نه چې هغه عذاب دی یا عبدالله بن عباس یا د د عمل نه چې هغه جیما ده ونجنی او ما نجات راکه من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نه و مریم ابنة عمران او یاد که مریم لورا د عمران علیه السلام دا تبدی په امرأة عمران باندې التي هغه زنانه احسنت فرجا چې هغې حفاظت کړی او د خپلې شرمګاه فنفخنا فی نو منګه پوکې وکړو فی د هغې په ګریوان کې من روحنا د روح خپلنا وصدقت بکلمات ربها او تصدیق یې کړی او د کلماتو د توحید در خپل وکتبه او د کتابونو وکانت من القانتین او واده د تابعدارونه تابعداره ښځه وه امتیازات د صورت داو ذکر د بعضې حوادثو په مابین د پیغمبر او په مابین د بیبیانو کې ترغیب و توبې ته او اقسام د جهادو او اقسام د زنانو بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سورة ملک مصحف کې دا وشپیتم نمبر سورت دی او نزول کې دا واویم نمبر سورت دی
نازل شوی دی پس د تور نه، د سورت تور نه، او مخکې د سورت حاقه نه. رابطه د مخکې سره دا مخکې سورت کې حقوق الزوجیت، په دې کې حقوق الله دی. مخکې سورت کې ترغیب اطاعت الرسول ته، په دې کې ترغیب دی توحید ته. په اول کې حالات د اورو، په دې کې حالات دی، په اول کې حالات د ملائک، په دې کې حالات د ملائکو دي. داوود سورت البرکت من الله، برکت د طرفه د الله نه دی. خلاصه سورت داوا اول کې داور سورت د دلایل دي درې، بیا دله دی خاص په دغه داوا باندې، بشارت دی او تخویب دی. تبارک الذی، برکت والا دی هغه ذات بیده الملک چې دغه په اختیار کې بادشاهي ده. حدیث کې راځي چې دې سورت ته سورت الملک، سورت تبارک او سورت واقعه، سورت منجیه دا متوای، سورت مجادله متوای. او ابن کثیر حدیث راوړی دی، دا ابو داود او ابن ماجه حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې قرآن کې یو سورت دی او دا هغه 10 آیاتونه دي، دا به بنده سفارش کوي. سورت څه دی؟ سورت تبارک الذی. بل روایت کې راځي چې کم سړیا د شپې د خوب نه مخکې دا سورت وه، نو الله به دا د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي، به ده به د قبر عذاب نه. تبارک الذی، برکت والا دی هغه ذات بیده الملک چې د هغه په اختیار کې بادشاهي ده، په لاس کې بادشاهي ده. وهو علی کل شیء قدیر، او د الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. الذی، هغه ذات دی خلق الموت چې پیدا کړی دی مرګ، والحیات او ژوند، لیبلوکم چې امتحان والی ستاسو، ایکم احسن عملا چې کوم یو په تاسو کې ښایسته عمل کوونکی دی. لیبلوکم امتحانم والیه. اوس دلته سوال دی چې الکه دا امتحان خو په ژوند باندې دی او د مرګ نه پس، نه جواب د هغې نه دا دی چې علما وایه دا مرګ یې ځکه را مقدم کړی دی په حالات د ژوند باندې چې اصل کې الله وایه تاسو ما پیدا کړي وای مرګ لره، ژوند لمې نه وایه. یا د دې بارې مرګ ابن کثیر وایي داسې ونه ویله چې اکثر عمله، زیات عمل یې ونه وه بلکې ښایسته عمل یې وه. نو عمل کې ښایسته کم دی چې اتباع پکې د سنت، مانځه کې فرایض و واجباتو خیال ساته، د مستحباتو خیال ساته، د سننو. وهو العزیز الغفور، او د الله تعالی زورور ذات دی، بخښنه کوونکی دی. الذي، هغه ذات دی خلق 7 سماوات چې پیدا کړي دي 7 اسمانونه، طباقا لاندې باندې. ما ترى، دا خطاب دی پیغمبر ته یا هر مخاطب ته چې قرآن اوري. ما ترى، ته نه وینې فی خلق الرحمن، په پیدایش او په مخلوق د مهربانه باچا کې، من تفاوت سفرق، من تفاوت سفرق، سبتب کې محسوسیږي یا څه تباین چې یاره څه موړونه پکې دی یا پکې فرق دی. فرج البصر، الله ویا ته وګرځوه دا نظر د اسمان ته، هل ترى من فطور، الله ویا ته اینې په دې کې څه چاودنه، ولې بلاستنو دومره چت ولاړ، بلا وساجیک دارنګیک پیلرو بلا بانو دومره لوی چت ولاړ او باقي څه چاوماو نشته، او کوتا یو 5 غزه یا کوټه سوره، نو د هغې دپاره څومره ستنې
او څومره پی لري او څومره پکې باڼونه ته وګرځوه الله ویا نظره هل ترى من فطور ته یې نیادې له څه چاودنه ثم ارجع البصر الله وی بیا وګرځوه نظره کرتین دوه ځله یا کرتین معنی دا ده کرتن بعد کره وګرځوه دا نظر دی کرتین الله وی بار بار یې ورته وګوره ینقلب الیک البصر الله وی را واپس کیږي با تا ته د نظر خاسئا دا به ذلیله ویه ذلیله به یا د څه نه دا به د نقصان نه او د خپل مقصد نه چې دا ویا چې اسمان کې څه چاو پیدا کما څه موړ په پکې پیدا کما څه فرقه دا به بیته محرومی د خپل مقصد نه خاصیان المحروم عن المقصد المتحیر وهو حسیر او الله ویا دا به ستړی وي ستړی به شي بار بار چې ورته ګورې ولقد زینا السماء الدنیا الله ویا منګه ښایسته کړی دی دا نږدې اسمانه بمصابیح په ډیو باندې مراد ترنه ستوري دی درې پیدې مې ته ویلې وې یو پې نه لاره معلومی یو پې نه د زینت دی د اسمانه او بله پیدې ګوروئ وجعلناها لای منګه پیدا کړي دي دغه ستوري رجوما للشیاطین وشتله د پاره د شیطانانو دا شیطانان لای په دې باندې ولو واعتدنا لهم لای منګه تیار کړی دی دیو لره د بسعیر عذاب سوځونکي وللذین او دا کسانو دپاره کفروا لای چې کفر یې کړی دی بربهم پر خپل عذاب جهنم عذاب د جهنم دی و بئس المصیر او ډېر بد ځای دی د ګرځېدلو اذا القوا کله چې وغورځولی شي دا خلک فیها په دې جهنم کې سمعوا لها نو دی باوریا دغه جهنم لره شهیقه هناره وهیه تفور او دا به خوټ کیږي دی به هناره وړي دا صوت منکر ته وایي ناشنا آواز بد په سړي باندې چې لګي هغه آواز ته ویلی کېږي د خره هناره تکادو نږدې ده تمیزو چې وجوده شي وچوي من الغیظ د غصې نه دا جهنمه نږدې ده چې د غصې نه دا وچوي کلما هر کله القی پیا چې وغورځولی شي پیا په دې جهنم کې فوجون یو لښکره یو ډله ور واچو د کافرو سالهم نو پوښتنه به وکړي د دې نه خزنتها څوکیدار د جهنم الم یاتکم نذیر چې نو راغلی تاسو لا نذیر ایرونکي تاسو له د الله طرفه ایرونکي نو راغلی قالو دی بوی بلا ولی نو راغلی قد جاءنا راغلی و منگ لا نذیر ایرونکی فکذبنا منگی تکذیب کو دروغ جنم کللا وقلنا منگ ویلا ما نزل الله چی ندی را لیگل اللہ تعالی من شین ایچ چیز لرا رسولان و کتابون و متابون نشتا این انتم آنی وی تاسو دابا و تا ملائکو وی این انتم نه وی تاسو الا فی ظلال کبیر مگر آپ گمراهی لویا کی وی وقالو وای بدیا لو کننا ارمان دی چې منګه نسمع اورېدلی وی قرآن او ناقلو او یا ځانم پویه کړی وی په قرآن باندې ما کننا فی اصحاب سعیر منګ به نه وی د جهنمیانو نه دا ګوره وی د قیامت په ورځ باندې به هر یو عمله دا به پوروالی به کیږي چې انسان مون نه کمزوری نوافل وی صدقې به دی اسکار به دی ښه اخلاق به دی وغیره په دې به لبانې ګوري خو ګوره یو د اسلام چې ایمان د سره نه و نو دا نه پوره کیږي او یو چې د سره اتباع د پیغمبر نه وه نو دا هم په څه نه پوره کیږي او یو چې دی قرآن کریم ته غوږ نه دی کېښودلی او یا دی قرآن باندې ځان نه دی پویه کړی نو کم از کمه چې قرآن خو واورې که نه زده کول خو علم دی خو اورېدل خو فرض دي که نه چې یو ځلې په معنا واوره چې دا رب ما ته به د قرآن کې څه وایي
د دې وجه نه الله ویا لیدبروا آیاتې قرآن هم دې له رالیږلی الله ویا چې سوچ پکې وکیه نو وای به دی کاش یې موږ اورېدلی وي او ناقلو یا هم ځان پویه کړی وی ما کننا فی اصحاب السعیر موږ به نه وی د اور والانه فاعترفوا بذنبهم اقرار به وکړي الله ویا د یا د ګناهونو خپلو او دوی به وویه د ګناهونو خپلو اقرار به وکړي فسحقا هلاکت دی لاصحاب السعیر اور والاله اوس بشارت ورکوي مؤمنانو لره ان الذین یقیننا کسان یخشون ربهم چې دوی ویریږي د را خپل نه بالغیب په زړه باندې بالغیب یا په نه لیدلو لهم دیو لره مغفرتون بخنه ده و اجر کبیر او اجر دی ډېر لوی واسروا قولکم او پټوي با خبره واسروا قولکم او کو تاسو پټویا خبرې لره کو پټویا تاسو خبره خپله اوی جهرو الله ویا کو ښکاره کوئ به دغه خبره انه علیم بذات الصدور د الله تعالی پوهې دی په رازونو د سینو باندې الا خبردار یعلم پوهېږي من په هغه چا باندې خلقه چې الله پیدا کړي دي وهو اللطیف الخبیر او د الله باریک بین ذات دی خبرداره یا مانا دویمه ده الا یعلم آیا نه پوهېږي من په هغه چا خلقه چې پیدا کړي دي ولې نه پوهېږي ولې نه پوهېږي وهو اللطیف الخبیر د الله باریک بین ذات او خبردار دی هو الذی الله ذات جعل لکم الارض چې پیدا کړي د تاسو لره ځمکه ذلولا تابعداره دا تابعداره ده پسلم کیا تاسو پکې ځایما کورونه هم جوړوئ خو نه ما خخی او نه م راکاږي ځان ته تابعداره ده فامشوا الله وی زیا فی مناکبها زیا د هغې په لارو باندې جوانب ته وی لارې پراخه وکولو او خوراک کوئ مې رزقي د روزۍ د الله نه و الیه النشور او د الله ته به واپس کړی شئ ورګرځېدل دي دې ته امنتم آیا تاسو په امن کې ویا امنتم په امن کې ویا من د هغه ذات نه فی السماء چې په اسمان کې د هغه اختیار دی ای یخسف بکم الارض چې ننه به باسیه تاسو لره په ځمکه کې فاذا هی تمور نو اچانک دا به خوځیه ځمکه به م راکاږي ام امنتم آیا په امنې ویه من د هغه ذات نه فی السماء چې په اسمان کې دی ایرسل علیکم چې راولیږي په تاسو باندې حاسبه باران د ګټو فستعلمون لا زر دی چې پوهه به شئ کیف نذیر څنګه شو زما ایروله ولقد کذب الذین لا ویا تکذیب کړی وا کسانو من قبلهم چې مخکې و د دیونه فکیف کان نکیر الله ویا څرنګې شو زما عذاب اولم یره ولای دی نه ګوري الی الطیر مرغو ته فوقهم بره دي د دیونه صافاتین چې وزرې خورونکي دي صافاتینا چې وزرې غوړونکي دي ویقبضن او را بندونکي دي ګوره کله کله بندی او کله کله خوری دا خپله وزره ما یمسکهن ندی ساری کړي دی لره په اسمان کې الا الرحمن ګوره مهربانه باچایي ساری کړي دی د راغورځېدلو نه انه بكل شیء بصیر الله په هر څه باندې لیدونکی دی امن هذا الذي بلکې هغه څوک امن هذا الذي بلکې هغه څوک چې هغه له لښکر ویه فوج ولی
امن هذا الذي آیا څوک چې هغه لره هو جند لښکر وي، لښکر د هغه وي، هو جند لکم چې هغه لښکر شي ستاسو، ینصرکم امداد وکړي ستاسو، من دون الرحمن ما سوا د مهربانه بادشاه نه. نو دا څوک نشته دی چې هغه ستاسو څه شي لښکر شي. یا معنا امن هذا الذي، بلکې څوک دی هغه جند لکم چې هغه لښکر شي مخالفه د الله ستاسو دپاره، ینصرکم او امداد وکړي ستاسو، من دون الرحمن ما سوا د مهربانه بادشاه نه. ان الکافرون نه دي کافران الا فی غرور مگر دوکه کې دي. امن هذا الذي، بلکې څوک دی الله ویا یرزقکم چې روزي درکړي تاسو لره، ان امسک رزقه کو الله بنده کې خپل روزی لره، نو بل څوک بل روزي درکړي. بل لجو فی عتو و نفور، بلکې دویا ورنوتی دي په سرکشی او په نفرت کې د توحید نه، سرکشی کیا او د نفرت کوي د قرآن او د توحید نه. اما یمشي آیا پس هغه څوک یمشي چې روان وي مکبا پړمخې الټا علا وجهه په مخ خپل باندې، احدا ډېر هدایت والا دی. اما یمشي کو هغه څوک چې روان وي سویه برابر علا صراط مستقیم په هغه لاره نیغه برابره باندې. نو د اول نه مراد کافر دی، مشرک تی نه مراد دی، بدعتي تی نه مراد دی چې دا الټه روان دی په مخ، او مؤمنه سیده روان دی. قلت وایه پیغمبره هو الذي، الله هغه ذات دی، انشاکم چې پیدا کړي دي تاسو لره، تاسو پیدا کړي وی، هغه ذات دی چې پیدا کړي وی تاسو. وجعل لكم السماء، پیدا کړي دي تاسو لره غوږونه، والابصار او سترګې، والافئده او زړونه، قلیلا ما تشکرون ډېر کمه شکر ایستونکي وی. قلت وایه پیغمبره هو الذي، الله هغه ذات دی، ذرأکم فی الارض چې خواره کړي وی تاسو په ځمکه کې، ویلی تحشرون او د الله تبا واپس کړی شئ. ویقولون وای دیا متى هذا الوعد، کله بیا دا وعده د قیامت، ان کنتم صادقین کو تاسې وی رښتیني. قلت وایه پیغمبره انما العلم، یقینا علم د دې قیامت عند الله د الله سره دی، و انما انا نذیر مبین، او یقینا زه خو یېرونکی ښکاره، ما سره د دې علم نه. فلما رأوه، نو هر کله چې دی ویني دغه ورځ زلفتن د نږدې نه، نو سیئت وجوه الذین، د نږدې نه به ویني نو تور بشي مخونه الله وی دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی. وقیل او به ویلی شي هذا الذي، دا هغه ورځ ده کنتم به تدعون چې ستاسو سره یې واده کولی شو او تاسو غوښتله. تسألون تدعون، تاسو به غوښتله دا ورځ، حقه دا ورځ ده که. قلت وایه پیغمبره ارأیتم، خبر راکئ تاسو، ان اهلکنی الله، کو هلاکی ما لره او مړ کي ما لره الله تعالی، ومن او هغه چا لره معیه چې زما سره دی، او رحمنا یا را باندې رحم وکړي. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، نو څوک دی چې بچ بکي کافرانو لره د عذاب دردناک. دغه ذات بې حده مهربانه دی. آمنا به، ایمان راوړی منګه په هغه باندې، والی توکلنا، په دې الله منګه بروسه کړې ده. فستعلمون، حاضر دی چې تاسو به پوه شئ، من هو فی ضلال مبین، چې څوک دی ګمراهي، څوک دی ګمراه ښکاره، څوک دی په ګمراهي ښکاره کې. قلت وایه ارأیتم، خبر راکئ تاسو، ان اصبح، کو چرته وګرځئ، ان اصبح، کو چرته وګرځئ الله تعالی ستاسو دی اوبو لره، ان اصبح کو کی الله تعالی
یا ان اسماکو شیا معکم بس تاسو غو راجوړي فمن یاتیکم نو څوک براولیا بماء معین اوبه چینه داریه چې دا بوزي الله تعالی او جوړی شي. امتیازات د صورت دا